او دې پسې چې دا اوس کومه میاشت شروع ده په عربی کې دې ته د شوال میاشت وایي او زمونږ پښتانه ورته د رکوټ اختر میاشت وایي. دا میاشت هم ډېره برکتي میاشت ده او دا ولې برکتي ده؟ یو خو د رمضان د میاشتې ګاونډی میاشت ده، څنګه چې شعبان برکتي میاشت ده ځکه د رمضان نه هغه مخکې ده او دا د رمضان نه وروسته. دویم دا د رکوټ اختر میاشت ده، اختر دی پکې د مسلمانانو خوشحالۍ ته اختر وایي. دوه اخترونه خدای پاک په مسلمان باندې راولي په کال کې، یو ته رکوټ اختر وایي، یو ته لوی اختر وایي. رکوټ اختر دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا په دې خوشحالي ده چې الله موږ ستا په حکم ستا د رضا دپاره یو میاشت روجې ونیولې، نو دا زه په هغه روجو په خلاصوالي کې روجې مې خلاصې کړې. یا کم مسلمان روجه نشي نیولی او فدیه ورکړي دا هم د روجې په ځای ودرېږي، نو الله زه په دې د خپلې خوشحالۍ اظهار کوم. نو اختر د مسلمان خوشحالي ده په څه چې دا روجې مې ونیولې، ما پکې عبادت وکړه، په ما د خدای رحمتونه نازل شو، په ما د خدای مغفرتونه نازل شو او د پیغمبر مبارک د وینا مطابق زما 60 خدای د جهنم د اور نه آزاد کړ. په دې زه خوشحالي کوم. او د لوی اختر خوشحالي په دې ده چې حج دی پکې، تکبیرات تشریق دی پکې او قربانی ده پکې او نور پکې نیک اعمال. نو یو د اختر میاشت ده. دویم پکې د اختر منځ کېږي صلات العید. د اختر منځ ځان له یو فضیلت لري، د هغې خطبه ځان له یو فضیلت لري، ځان له یو برکت دی. مسلمانان د کلي نه باروځي او په یو ځای کې راغونډ، نو د اختر منځ په دې میاشت کې دی، دا ځان له برکت شو. دریم دا د اشهر حج ورته وایي، د حج په میاشتو کې لومبۍ میاشت ده. د حج 3 میاشتې د شوال، ذیقعده او 10 د ذوالحجې، نو دا لومبۍ میاشت ده په هغې کې. او څلورم په دې کې ډېر غټ غټ معرکې شوي دي، غټ غټ جهادونه لکه د احد غزا دا په دې میاشت کې شوي دي. دا ډېره لویه جهاد او غټه غزا وه، داسې پکې نور هم شوي دي غټ غټ واقعات. او په دې کې یو بل شی سنت دی، نکاح تړل او واده کول، دا هم په دې میاشت کې یو مستحب او سنت طریقه ده. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوی او واده په دې میاشت کې شوی. او عربو به وي د شوال په میاشت کې دا چې څوک واده کوي او نکاح کوي وي دا سپیره وي. زمونږ په دې وطن کې پخوا دا رواج وي 2 اخترونو کې به نکاح نه تړئ او په 2 اخترونو کې به واده نه کوي وي دا سپیره وي سپیره. دا زمونږ د ښځو یو رواج او زمونږ د خلکو به هم وي دا سپیره وي. ګوره دا اوس نه ده، دا د حضور پاک د زمانې نه دا خبره را روانه وه. نو عایشه بیبي فرمایي هغې قصدن وایي زما نکاح په دې میاشت کې شوی ده او زما واده چې دا رسم او دا رواج ختم شي. عایشه بیبي څه فرمایي؟ وی خلک وایي چې د شوال په میاشت کې چا نکاح وکړه واده وکړه نو دا سپیره وي سپیره. وی زما نکاح په دې میاشت کې شوی ده وادم، وی زما نه بختوره ښځه بله څوک ده چې څوک د رسول الله مبارک په نکاح کې وي. او حضور پاک فرمایلي د عایشې بیبي ته وی ته زما په دنیا کې هم بیبي یې او په آخرت کې به هم زما بیبي یې. حضور پاک بالکل بیماری و آخری. عبدالرحمن د دې ورورو هغه راننوت. عایشه بیبي فرمایي په بخاري مسلم په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دی، وی رسول الله مبارک زما دې سینې ته ډډه والی وه، تکلیف و د بیمارۍ، تبه یې وه سخته ده ګرمه تبه. وی چې زما ورور راننوت عبدالرحمن نه هغه لاس کې مسواک و. نو حضور پاک هغه مسواک ته ډېر په شوق وکتل. وی زه پرې پوه شوم چې مسواک کې زړه کېږي